أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 139 40-41. مخی درس کی اللہ پاک د بنی اسرائیل هغه واقعات الله مونږ ته بیان کړل چې دې باندې قسمه قسم عذابونه رالل. بیا هم عذاب به الله د موسی علیه السلام د دعا په وجه لرې کړو او چې څه موده به تېره شوله بیا به زړه په زړه شو. پرون یې واقعه کې دا ذکر شو چې دې بني اسرائیلو فرعون او د هغه لښکر یې په خپلو سترګو باندې ولیدلي چې الله په دریاب کې ډوب کړل. دا مخکې چې کوم عذابونه مخکې موږ ویلو په دې تېر شو نو دا هم دوی په خپلو سترګو لیدلي چې او داسې قسمه عذابونه دا په قبطیانو په فرعونیانو باندې رالل موږ به ترې الله بچ ساتلو. خو چې کله دوی په سمندر باندې پورې شو فرعون یې ولیده په کار خو دوی له داسې وه چې دوی د الله شکر ادا کړی وی چې شکر دی هغه فرعون چې موږ سره ظلمونه کول هغه الله ډوب کړو او ومولیده په خپلو سترګو چې مړ شي. بس شکر ادا کړی وی چې د هغه فرعون چې زموږ سره زیاتی کول په مصر کې او زامن به بچی څومره خواږي وي انسان ته سر پې ورکوي او دوی به ورته کتل د ده په مخ کې به د ده بچي حلالول. د دوی له خو په کار دا وه چې شکر یې وباسلی وی چې یا الله ستا ډېر شکر دی چې د داسې ظالم نه دې خلاص کړو. نو چې کله دوی په دریاب پورې وتل او په لاره کې تلل نو یو قوم یې ولیده په دې ایتونو کې هغې طرف ته اشاره کوي چې هغوی ځان له بوتان او مجسمې جوړې کړې وي او ځان له مخې ته ایښې وي او د هغې عبادت یې کوو. نو دا یاران چې په لاره څنګه تلل نو چې ولیدل نو موسی علیه السلام ته وایي داسې کار نه کوې موږ هم یو اله جوړ کړه چې موږ یې عبادت کوو. که نه ظالمانو هغه خدای مویر شو چې 40 کاله موسی علیه السلام تاسو له دعوت درکوو فرعون له دعوت درکوو او عذابونه مو په خپلو سترګو ولیدل نو شکرونه وباسئ په لاره چې ځئ چې یا الله شکر دی یا الله ستا عبادت به کوو مونځونه به کوو دا به کوو دا به کوو نافرماني به نه کوو د پیغمبر به منو د موسی علیه السلام به منو. نو په هغه ټایم کې موسی علیه السلام ته وایي موږ له هم داسې یو خدای جوړ کړه. موسی علیه السلام په دې ډېر ناراضه شو. ګوره داسې الله دې کې وایي موسی علیه السلام وایي انکم قوم تجهلون ډېر جاهلان یې دومره نه پوهېږي. بل دې کې پیغمبر دې آیتونو کې پیغمبر علیه السلام له تسلي ده چونکې پیغمبر علیه السلام به سره یهود پاتې کېدل نو دې یهودو به همیشه د پیغمبر علیه السلام مخالفت کو. نو الله پیغمبر ته وایي چې ګورې دا یهودو ماغه نسل دی هغه بني اسرائیلي دي چې د فرعون نه الله پاک خلاص کړل په بجای د دې چې دې شکریا ادا کړي. نو چې څنګه خلاص شو په سمندر پور شو نو بیا یې موږ له بت پکار ده چې ورته سجده وکړو. د هغه قوم دی مسلمانانو ته پکې دغه حکم دی چې ګورئ په هر حالت کې چې الله د ایمان نعمت در نصیب کړ نو بس د ایمان چې اوس څه غواړي په هغې چلېږه. د ایمان نه بل خوا مه ځه د الله ناشکري مه کوه ګناهونه مه کوه پیغمبر مه خفه کوه الله مه خفه کوه په هر حالت کې شکر وباسه او د ایمان چې دله څه غواړي په هغې چلېږه. نو دې خلکو له الله نعمت ورکړه او دوی ناشکري شروع کړله ناشکرۍ باندې الله پاک خفه کېږي. نو الله په دې ایتونو کې دا قوم ذکر کوي او څه وایي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر موږ تیرې باسل بني اسرائیل په دریاب باندې چې موږ پرون ویلو چې هغه بحر قلزم و الله 12 لارې دی له ورکړلې بني اسرائیل پورې شو.
چې پوره شو نو فاتوا علی قوم تیر وتل لاړل په داسې قوم باندې یعکفون علی اصنام لهم چې هغوی عبادت کو د خپلو بوتانو په لاره کې تلل او د خپلو بوتانو ته یې سجدې کولې ناس ووته نو قالو وی دی یا موسی اجعل لنا الها ای موسی وګرځه موږ دپاره یو اله کما لهم الهه لکه څنګه چې د دوی دا خدایان دي موږ هم یو اله جوړ کړه یو اله مقرر کړه چې موږ ورته سجدې کوو قال انکم قوم تجهلون موسی علیه السلام ورته جواب کوي تاسو قوم جاهلان یې نه پوهېږئ ناشکري کوئ دومره محنت ما د څه دپاره کوم دا فرعون نه ما د څه دپاره خلاصولی د دې دپاره چې د یو الله عبادت وکړئ تاسو اوس بیا وایئ چې ما نه بوت او ان هؤلاء متبر موسی علیه السلام ورته وایي دا خلک دی خو تباه کړی شوي دي ما هم فيه او هغه عبادت چې کوم دی کوي دهم تباه دی وباطل او باطل دی د دوی دا عبادت او بیا ورته وایي قال غیر الله آیا سوا د الله تعالی نه ستاسو له بل اله وګرځم حالانکې هغه تاسو له څومره عزت درکړو هغه احسانات چې کوم پې الله پاک کړي هغه له اوس مخې ته کوي احسانات پې مخې ته کوي چې ګوره دې نعمتونو ته هم نه ګورئ او بیا هم بل اله او بل معبود غواړئ چې د هغه سجده وکوئ وهو فضلکم علی العالمین تاسو له ګوره یو فضیلت درکړه په ټول عالم باندې څومره انبیا چې راغلي دي دا په بني اسرائیلو کې راغلي دي په شام ته علاقه باندې راغلي دي نو فضیلت یې هم دله درکو او فرمایي وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم هغه نعمت ته وګورئ چې تاسو الله پاک د فرعون نه خلاص کړلی په خپلو سترګو مو ولیدو چې ډوب شو غرق شو سره د قومه سره د لښکرو سره د طاقته لاړه ستاسو مخکې ستاسو وړاندې همدغه دریاب و همدغه لارې وي چې الله پې تاسو بچ کړی او دی یې ډوب کړو د دې نعمت ته نه ګورئ بل نعمت سره یقتلون ابناءکم ستاسو زامن به ستاسو په مخکې نه وجل بچې څومره خواږه وي او دې فرعونیانو حکم جاري کړو موږ مخکې ویلو چې دوی وی چې زامن والا وجنئ چې د دوی نسل نه سیوا کېږي اصل چې سبا له ډېر شي او بیا به موږ باندې حمله وکړي او لوڼه والا ژوندی پرېږدئ چې دوی د قوم او د سلطنت خدمت کوي نو هغې نعمت ته نه ګورئ چې الله پاک د هغې نعمت یې در باندې وکړ د ده نه اخلاص کړلی دومره ظلم او زیاتي تاسو سره کول بیا هم تاسو ناشکري کوئ خو الله وایي وفي ذلکم بلاء من ربکم په دې کې امتحان و تاسو یې کتلی چې دا خلک اوس په دې حالتو کې څه کوي صبر کوي نو دوی صبر وکړه موږ ویلو چې الله پاک ولا بیا خپل ملک ورکړو خو امت ته په دې کې تعلیم دغه دی چې هرګز ناشکري نه ده پکار په هر حالت کې انسان له الله صحت هم ورکړی دی مال هم ورکړی دی هر څه یې ورکړي دي په لږ څه باندې شکر ادا کول پکار دی الله او زموږ د انسانانو په دې کې هېڅ کمال نشته که الله وغواړي دی د هېڅ هم نه دی دی د قدم د اخیستو هم نه دی نو په هر حالت کې چې الله پاک چاله صحت ورکړی دی هم شکر دی وباسي که الله چاله مال ورکړی دی هم شکر دی وباسي که الله چاله بچي ورکړي دي هم شکر دی وباسي که الله چاله عزت ورکړی دی هم شکر دی وباسي او که یو کس بیمار دی نو بجای د دې چې هغه ګډې وډې شروع کړي د یو کس نقصان وشو بجای د دې چې هغه ګډې وډې شروع کړي یو کس له الله مال دولت نه ورکوي بجای د دې چې هغه ګډې وډې شروع کړي هغه له په دې صبر پکار دی صبر دی وکړي که نعمت قسمت کې د الله پاک د نعمتو دنیا کې الله به وله ورکړي او که چېرې قسمت کې د الله پاک نه و د آخرت چې ته تللی د آخرت کې به الله پاک د دې اجر او ثواب ورکړي نو امت ته په دې کې تعلیم دی وجاوزنا ببني اسرائیل پوری باسل من بنی اسرائیل البحر پا دریاب باندې فاتو علی قوم تیر راتلل علی قوم من پداسی قوم باندې یعکفون علی اصنام لهم چه عبادت کو علی اصنام لهم دخبل بطانو قالو وید یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا اگرد زمن دا پارا آلی الہن یو الہ یو معبود من لهم یو الہ مقرر کا کما لهم آلہا سنگ چی دی خدایان دی قال اوی موسیٰ علیہ السلام انکم قوم تجہلون بے شک تاسو قوم جاہلانی ان هؤلاء بے شک دا خلق متبر حلاکی دن کی دی ما هم فیه پہا عبادت کی دی جدی کئی وباطل ما كانوا يعملون وباطل دہا چی دی کم عمل کئی قال اوی موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ ابغیکم
آیا سوا د الله تعالی نه ولټم ستاسو دپاره الها اله معبود وهو فضلکم علی العالمین او هغه فضیلت درکړی دی تاسو لره په عالم باندې وإذ نجیناکم کله چې نجات درکړه تاسو لره من آل فرعون د آل د فرعون نه یصومونکم در رسول تاسو العذاب بد عذابنا یقتلون ابناکم ډېر وجل زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی پرېښودې لوڼه ستاسو وفي ذلكم او پدې کې بلاء امتحانو من ربكم عظیم د رب ستاسو د طرف نه چې لوی دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله چې سموي دل د عمل توفیق را نصیب کړي الله دا ناس ته زموږ قبول منظور کړي موږ ته به د عمل توفیق را نصیب کړي څومره بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي شفای کامله یې نصیبه کړي څومره قرضدار دي الله د قرضونو نه اخلاص کړي څومره بې روزګاره دي الله د حلال روزګار ولا نصیب کړي الله موږ له په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کړي الله موږ د ناشکرۍ نه وساتي موږ د ناشکرۍ نه وساتي الله د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي موږ ټول دینداره کړي الله موږ ټول خوشحاله کړي د مسجد څومره کارونه پاتې دي الله غیبي امداد یې وکړي غیبي امداد یې وکړي چا چې مسر ورله ګوري دي الله قبول یې منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله